سلامونه احترامات ګرانو کتونکو دا نن چې کومه یو ویډیو کوم نو دا یو شمېر ویډیوګانې ما په دې ماشومې باندې وکړه. دا هغه ماشومه ده چې باتروم ته ننوتله او باتروم کې یې تیزاب وڅښل او دې ماشومې وی خو دا کولډ ډرنک دی نو د دې د خوراک هغه نالۍ چې کومه ده هغه غونډه وسوځېدله. اوس ګرانو کتونکو د دې په علاج باندې لکونه روپۍ ولګېدلې خو دا چې کله م هسپتال ته ځي نو 40,000 روپۍ نه کمې نه دی. دا اوس بیا چې کوم دی په پنډۍ کې دې وخت کې زیر علاج ده او انتهایي ضرورت دی ورته. ګرانو کتونکو ستاسو 100 روپۍ 200 500 د یوې بچې ژوند بچ کوي، د یو مور پریشاني ختموي، د یو پلار درد چې کوم دی نو هغه کموي. الله دې مومن مسلمان د علاج د بیمارونو د نظرونو د درد نه وساتي. دا خپله بچې وګڼئ. دا مور پلار چې دې خپلې بچې ته ګوري نو نیم نیم نه پاتې کېږي، ځکه چې خوراک نشي کولی. چې خوراک وکړي نو بیا د دې علق نه چې کوم دی نو اخوا نه ځي. ګرانو کتونکو دا ژوند ختم دی. چا ژوند تېر کړو، چا د ژوند نه مزې واخیستې. نو چې چا د ژوند نه مزې اخیستې وي نو هغه په دې دنیا باندې مړ دی بیا. او چې چا ژوند تېر کړ دا یاد ساتئ، دا تپوس وکړئ، دا په دې دنیا باندې ژوندی دی او په آخرت کې هم ژوندی دی. نو د آخرت کې د ځان له د ژوند ښه کولو لپاره او د دغه آخرت کې ځان له ښه مقام پیدا کولو لپاره د الله پاک تاسو له یو مقدر کوي چې د دې بچې دا ژوند د ناقراره ژوند په قلار شي او هماغه خبره چې مړی نشته او ژړا ده دا یو لاش دی، ولې چې اوبه نشته او کولی نو دا کیدی شي علاج یې ممکن دی ډاکټران وایي خو د پیسو د وجې پاتې دی. نو ګرانو کتونکو په دې باندې د موبایل نمبر دی ایښ باندې په دې باندې لیکئ ستاسو چې پیسه روچته کړي او یا 200 300 100 500 دا اوس ورولېږئ. دا د تمانځو اوسېدونکې ده. په دې ماشومې باندې یوسفجان تمانځی هم خو ویډیو کړې ده، پیسې ورله رالې خو اپریشن وشو، هغه اپریشن ناکام شو او د هغې په وجه باندې دوی بیا چې کوم دی نو ما ته التجا وکړله په پنډۍ کې دي ډېر زیات ضرورتمند دي، زنانه هم پریشانه جړلې. زه چې دې ټایم کې دا ویډیو کوم نو دا د شپې 11 بجې دي چې زه دا ویډیو کوم او تاسو سره شیر کوم. بیا نو ضرور دا شیر کړئ او چې ستاسو څه وس کېږي دې کې بغض، کینه، حسد، تاویل ماویل اختلافات د الله سره ډایرکټ تعلق دی. ځکه چې هغه خلک دې وخت کې پریشان دي چې موږ مخې ته راځو چې هغه کومې تفقیر دي تاسو ته پته ده. هغوی غاښونه چیچي نو دې کې غاښونه چیچلو خبره نه ده، دې کې د ثواب خبره ده، د آخرت خبره ده، د الله سره تجارت خبره ده، د الله سره تعلق د بخارېدو خبره ده. ما خپل یو حق ادا کړ تاسو ته مې وړاندې کړه. ضرور مسلمان